السلام علیکم دوستانو، کم ملګري چې دوبۍ ته د تلو خواهشمند دي، دوبۍ ته یا سعودي ته یا نورو عرب ملکونو ته، هغوی دپاره اوس دا یو سرټیفیکیټ لازمي کړی دی. د دې نوم دی پاک سافټ سکلز. دا سرټیفیکیټ په جوړه دا څنګه جوړېږي؟ موبایل کې جوړېږي. اول نه پلی سټور ته راشئ، دا اپ په انسټال کې د نوم ته تاسو وګورئ، د نشان ته هم وګورئ. دا اپ په انسټال کې هغې نه بعد تاسو ته سټیپ بای سټیپ طریقې کار ښیم. خپل موبایل کې ځان له خپله سرټیفیکیټ جوړ کړئ او دا د 22 تاریخ نه بعد 22 اکتوبر 2025 دی نه بعد دا لازمي دی چې چا سره دا نه وي نو هغې ته به مخې ته مشکلات وي. ښه، دا اپ موږ سره انسټال شو، اوپن بټن به وو، دا به اوپن کو او سټیپ بای سټیپ ویډیو وګورئ چې تاسو په طریقه باندې پوه شئ. که پوه نه شوئ خیر دوباره بیا ویډیو وګورئ، کمنټس کې هم تپوس کولی شئ. خو دې کې ما ډېره اسانه او سمپل طریقه ښودلې چې هر ملګري ته اسانتیا یې سهولت یې. ښه، دا پیج به کولاو شي، دلته به لاندې ووهئ رجسټریشن. صحیح ده، لاګین به نه وهئ ځکه چې ته په لومبي پیری دا کولاوی، اول به ځان دې کې رجسټر کړئ، لکه آی ډي به پکې جوړه. آی ډي جوړول ډېر اسان دي. دا تاسو اوس دلته کې تاسو ته وي چې فرست نیم او لاست نیم بره سر کې خپل نوم به ولیکئ. د نوم اکثر دوی لکه زما نوم دی فیض الاسلام، نو فیضو یو ایل زما دی، که یو ایل هم راځي، میډل نیم او چا کې نه راځي نو بس نه دی ورکوي. بیا خپل ډیټ اف برت او تاریخ پیدایش په ورکړئ. دا ویډیو ډېره اوږده ده نو زه د دې وجې لږ زر زر دغه کوم. خیر تاسو په مزه مزه وګورئ چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. تاریخ پیدایش او هغې نه بعد بیا شناختي کارت نمبر به خپل ورکړئ. شناختي کارت نمبر چې تاسو ولیکئ ښه صحیح بیا د دویمه پټۍ کې بیا د شناختي کارت نمبر سیم دغه به بیا ولیکئ. بیا هغې نه بعد لاندې بله پټۍ کې ایمیل اډرس لیکل غواړي، دلته به ایمیل اډرس خپل ولیکئ، جیمیل چې څه ته وي. بیا دلته کې موبایل نمبر به خپل ولیکئ. اول به موبایل کوډ سلیکټ کړئ چې کوم کوډ تاسو سره لکه 0301 او 0340 45 دا ټول دې کې راځي. زما 22 دی، ورپسې نمبر ټیک شو، نمبر مو ولیکو. اوس پاسورډ د خپل مرزي پاسورډ به لګو ګران پاسورډ لګه خپل نوم باندې مولیکئ، ورسره به یو څو انسي چې دی قبول کې آسان پاسورډ نه قبلي. صحیح ده. هغې نه بعد رجسټر بټن به ووهئ، دی به چې ساره معلومات ټول صحیح دي نو یس به ووایئ. یس چې اوس په تاسو ته یو او ټي پي راشي، دغه نمبر چې تاسو کوم ورکړی کې یو 4 انسي کوډ دی، هغه د بره ماته راغی 35 چې لکه تاسو ته به بدل راځي که نه همدقه به نه راځي. هغه به دلته وکړئ، بس وشو، آی ډي ستاسو جوړه شوه. اوس په لاګین کې دلته لاګین کوئ به څنګه؟ خپل شناختي کارت نمبر به ولیکئ او لاندې دویمه پټۍ کې هغه پاسورډ تاسو چې هلته وختي کوم ولیکو هغسې سیم پاسورډ به دلته ولیکئ. بس کولاو شو. چې څنګه کولاو شو لومبی سر کې به دلته بره سر کې خپل یو تصویر دی ته وخیژوئ، دغې باندې به کلیک کړئ، اپلوډ ا فوټو چې کوم تصویر ستاسو ښه مزېدار یې ښه ښکلی هغه به دلته ولګوئ. صحیح ده. هغې نه بعد بیا نومو دا ګوره نوم پکې الریډي لیکلی شوی که نه نو دلته به ولیکئ. بیا هغې نه بعد دا څه خانې به اوس دی که اټومیټک پولي ځکه چې تاسو آی ډي جوړه کړه که نه. ګوره پلار نوم پکې نامه ولیکو، شناختي کارت نمبر شوی دی. ښه، بیا مذهب کوم دی؟ اسلام دی، نو اسلام به ورکئ. بیا ورپسې سن اپ یعنې جنډر ته مرد دی که نه زنانه یې که نه څه هغه به ولیکئ، میل. بیا ازدواج حیثیت او دغه باندې به کلیک کړئ، واده کړی که نه واده کړی که سنګل یې دغه به ولیکئ. بیا به سیو اینډ کنټینیو لاندې شنه بټن ده دغې باندې به کلیک کړئ. دې نه بعد تاسو ته به بل پیج راشي. دا پیج په دې کې تاسو نه بیا نور تپوس کړي چې صوبه څه کوم صوبې سره تعلق دی، دغې باندې به کلیک کړئ. پنجابي کې پي کې کوم صوبه یې که نه هغې باندې به کلیک کړئ. خیبر پښتونخوا. بیا ضلع چې تاسو څنګه صوبه ووهئ نو ضلع دا اټومیټک راوچتي کېږي. دې کې ضلع زموږ صوابی ده، زه به صوابی سلیکټ کړم، چا مردان چا پېښور. صحیح ده. بیا تحصیل تپوس کړي چې دا کلیک کې دې کې ټول تحصیل هم صوابی کې دننه کوم تحصیل نه به دې اوس راوچت کړي نو بس صوابی زموږ رزړ تحصیل دی، خو رزړ دې کې لا نه دی ایډ نو بس صوابی به کلیک کړئ. صحیح ده. بیا ایډرس او د خپل کلي ایډرس ورکړئ سړی، محلې چې کوم ایډرس وي لکه زموږ محله باغ سیری ده، باغ سیری پرمولي، ما دغه ورکړله. ستاسو چې کومه محله وي هکه به ولیکئ. بیا دې نه بعد کته ستاسو نه تپوس کړي چې آیا دا ستا د ډاکخانې هم دغه پته نو دې باندې به ټیک وکړو چې همدقه ده. ښه، دلته بیا تپوس کړي خیبر پښتونخوا، بس دا خو الریډي لیکلی شوی دی. کته به راشئ، موبایل نمبر هم شوی دی. بیا دې ځای تپوس کړي چې آیا په دې نمبر ستا وټساپ هم شته نو که یي پې نو ټیک پې وکړه، که نه یي پې نو مه کوه. ښه، بیا به لاندې راشئ او به ګورئ دلته کې بیا وي ایمرجنسي کانټیکټ نمبر، که چېرې ستاسو بل څوک ورورو د ترو د پلارو د زوی یا د هر چا د هغه نوم ولیکئ او د هغه د موبایل نمبر که چېرې ایمرجنسي تا ته څه پېښه شو تا سره رابطه نه کېږي چې موږ بیا هغې سره رابطه کوو. منځ کې دوی دغه تپوس هم کوي دا ستا څه دی نو دا زما د ورور نمبر دی او د هغه نمبر به پکې ولیکئ. صحیح ده. خامخا ستاسو ورورو پلارو یا تره زوی چې کوم ستاسو د کور کس وي که نه ایمرجنسي لپاره چې یاره دته کال کوئ نه به دلته ولیکئ، سیو به وکړئ. اوس بل پیج کولاو شي.
بل پیج چې کولاو شي نو په دې کې مو دې کې معلومات کې تعلیم ستاسو سره دی ایډیټ ایجوکیشن دا بر سر کې بټن به ووهئ ایډیټ ایجوکیشن نو دې کې به تعلیم ووایي که ستا تعلیم څومره دی کم دی زیات دی دې کې ټول اپشن راځي صحیح ده ګوره د انډر میټریکو لسم نه په کته کته دا لومبی اپشن دی دا دویم لسم دی دریم دولسم دی نور بیا کته څوارلسم او شپاړلسم او ډیګري میګري هر څه پکې تاسو کوم تعلیم یې کوه سلیکټ کړئ ما پکې دولسم ورکو اوس دې دلته تپوس کوي چې دولسم کې تاسو کړی ساينس کړی آرټس کړی دي بس ما آرټس کړی اپ ما سلیکټ کړل صحیح ده بیا رجسٹریشن نمبر او رول نمبر سلیپ کا تاسو خپل رول نمبر یاد یا پکې ولیکئ که نه یاد بس بدل پکې ولیکئ څه مسله نه کوي ټیک شو دلته رول نمبر ولیکئ بیا هغې نه بعد بله پټۍ کې تپوس کی چې ملک کا نام کم ملک سره ته تعلق ساتي تعلیم د کم ملک کې کړی نو بس مونږ خو پاکستان کې کړی پاکستان به سرچ کې پاکستان به سلیکټ کې صحیح ده بیا ادارې کا نام د کوم ادارې نه تا دغه کړی دی کې ټول بورډونه نومونه کوم بورډ اف مردان او بورډ اف پېښور او لاهور دا ټول دی اوچت کړل صحیح ده بس موږ به مردان بورډ نه تعلیم کړی دی نو دغه به سلیکټ کې بیا ګریډ کا معیار تا نمبر یې څومره اخیستی دي مارکس یې اخیستی دي که نه سرټیفیکیټ دغه یې اخیستی دي نو بس موږ مارکس اخیستی دي کل نمبر وي چې ټوټل نمبر یې څو وي نو به یې نمبر یې به ولیکئ تا پکې څو نمبر یې اخیستی که یاد یې ورته خو صحیح ولیکئ که نه یاد نو غلط هم لیکلی چې خو دا بیا ستاسو سرټیفیکیټ کې راځي یاد ساتئ نو صحیح لیکل پکاري ها بیا ګریډ کا معیار وی چې لکه ټوټل نمبر یې څومره وي نو بس ټوټل 800 کې ما 501 اخیستی دي ها بیا کاته لیکلی چې کورس کا شروعات تاریخ بس دا مه بدلوئ دا هم دقه صحیح دی ها بیا لاندې اهم مضامین تا چې کوم سبجیکټ ویلی دی کې اهم مضمون څه و لکه ساینس و آرټس و ریاضي و انګلیش و څه ووایي که نه بس آرټس به پکې زه سلیکټ کړم تاسو چې څه سلیکټ کوئ ستاسو مرضي ده خپل تعلیم مطابق که نه چې لکه ستاسو دغه کې خاص سبجیکټ کم یو دغه تپوس کوي دوه درې پکې هم کولی شئ یو پکې هم کوئ څوک سلیکټ کوئ نیکسټ په ووهئ هغې نه بعد دا دې راغلی وي چې یاره دا ستا تعلیم حساب کتاب دی ټیک دی که غلط دی که غلط یې خو ډیلیټ یې کړه یا ایډیټ هم کولی شي او که ټیک نو بس سیو اینډ کنټینیو دې باندې کلیک کړئ دی باندې چې کلیک کوې بیا دلته دا تپوس کوي چې ستا پیشه څه ده ته څه کاریګر یې نو دا چې دا لسټ تاسو کولاو کې دی کې د دنیا بله هر قسم هنر نو کې نوم لیکلی دی چې لکه ته څه بجلو والی او پیپونو والی که څه بس فیلډ سروس سپیشلیسټ ما دغه ولیکي چې بس موږ په ځمکه کار کوو لیبر یو لیبر دپاره دک کړی صحیح ده دې باندې به کلیک کوې فیلډ سروس سپیشلیسټ نشان ولا ما ورکو نو ورځې په دې کې بلا شي د انجینر او ترکاڼانو لوارانو هر څه پکې ورکولی شي ښه دې باندې تاسو کلیک کړئ یو په ځای تاسو سیوا هم ورکولی شئ چې مثال مال دا هنر هم راځي دا هم سیوا هم ورکولی بس ما دا یو ورکو سیو اینډ کنټینیو دې باندې به کلیک کړئ یې نه بعد تا نه تپوس کې ایکسپیرینس دې کې ستاسو تجربه شته تجربې سرټیفیکیټ سره شته نو که یې در سره خو دې باندې کلیک کړئ دلته به ولیکئ چې ما دونه وخت دا کار کړی دی او دا تاریخ نه شروع و دې ځای نه ختم شوی او که نه نوی تجربه ضرورت نه بس لاندې ډایرکټ سیو کنټینیو وي دا شنه بټن او بس دغه کاپي ده هغې نه بعد دلته تا ته وي چې اوس تا ته مونږ لږ طریقې کار ښیو دی وی چې مونږ تاسو ته لږ چل ښیو چې یاره ستا دپاره کم څه کول پکار دي څه زده کول پکار دي دا سټارټ لرننګ چې کوم دی دغه لیکلي دې بټن باندې به ووهئ دې باندې چې تاسو ووایئ دوی تاسو ته اوس په دې پیج باندې دا ګوره وي پر اوورسیز جاب د بار ملک لپاره مونږ تا ته څو طریقې ښیو بره سر کې لیکلي چې ستا جاب ته بار ملک ته ځې په ست روزي سرکاري طور باندې ځې دا دویم نمبر میانځ کې چې کوم دی د ایجنسۍ په طور ځې او دا لاندې چې کوم دی دا ډایرکټ چې ته په نیټ میټ تا رابطه کړې وه او تا سره تا ته ویزه میلاو شوې په هغې طریقه ځي ته په کومه طریقه ځې هغه به سلیکټ کړي او زیات تر خلک د ایجنسۍ په دغه ځي نو دا مینځ کې سنټر والا چې کوم دی نو تاسو به دقه کلیک کړئ او که نه په سرکاري طور ځې سرکاري طور تا ته ویزه میلاو شوي نو لومبنی نمبر به کلیک کړي خو دا دویم نمبر صحیح دی ځکه چې زمونږ خلک زیاتره د ایجنسۍ په ترو باندې ځي دا دویم نمبر چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به د ټولو ایجنسو نومونه په دې کې راشي چې ته د کومې ایجنسۍ نه ځي دا ایجنسۍ ټولې حکومت سره رجسټر یې ښه دا ټول حکومت سره دی تاسو ته به خپل ایجنسۍ پاتې چې زه د کومې ایجنسۍ نه ځم نو هغه ایجنسۍ نوم به پکې سرچ کړئ او هغه به سلیکټ کړئ چې زه د دې ایجنسۍ په ترو باندې ځم دا ګورئ یو لیست راوړی دی خو دې کې د دنیا بله ایجنسۍ دی چې پاکستان کې کومې دي غونډې دا راوچتئ نو خپل دغه نه به تاسو تپوس وکړئ چې یاره ستاسو ایجنسۍ څه نوم دی او په څه نوم باندې رجسټر ده نو بس هغې باندې به کلیک کړئ لکه زه به په دې کې دا یو سلیکټ کړمه دې ځای کې یو ایجنسي وه اسلام آباد ایر سروس صحیح ده دې کې بره تاسو سرچ کولی هم شئ چې که ستاسو ایجنسۍ څه نوم وي بس هماغه نوم ولیکئ او سرچ به شي اسلام آباد ایر سروس دا دی دا به زه که سلیکټ کړم چې بس زه د دې نه ځمه نیکسټ به ووایئ نیکسټ چې ووایئ نو دې بیا وي چې ستاسو سکیپ جاب سلیکشن نو دې وي چې اوس په ته
تا ته موږ لږ چل ښیو سټارټ ټریننګ بټن ده که ته دغه باندې ووهې. اوس دا چې کوم خانې دي دې باندې لږ ټایم لګي، خو دا ټایم به ځان باندې به ساډوبي نه راولې، دا کېږي ښه په اسانه باندې. زموږ ملګرو کړی دکې باندې به کلیک کې، دې باندې چې کلیک کړې نو دوی به تاسو ته سرټیفیکیټ لا نه درکوي. سرټیفیکیټ لا نه درکوي تر هغې پورې څو پورې دا تاسو پوره کړي نه. ګوره دا بر لومبنی نمبر تاسو دې باندې کلیک کې، یا دویم دریم سنټر نه هم شروع کولی شي، خو دا به ټول پوره کولی. سټارټ ګیټ سټارټینګ دې باندې به کلیک کې، که ته بیا شنه بټن د سټارټ نه و. اوس به دې تاسو ته دلته کې په دې پیج باندې دی نه، دا تاسو ته دې طریقې ښیي چې یاره داسې وکړه داسې وکړه، دا لیکلي کړي. دا تاسو ته یو قسم زده کړه تعلیم درکړي. لاندې دې سره 15 سیکنډ ټایم وي، 15 سیکنډ دا ګوره سیکنډونه به کاته راځي چې دا کله صفر له راشي که نه بیا ته نیکسټ کلیک کولی شي. ټیک شو، دا ګوره سیکنډونه ختم شو، لاندې نیکسټ کلیک کا، بل پیج راغی، دا هم 15 سیکنډ دی. نو داسې هر یو پیج چې تاسو ته راځي نو دا به 15 سیکنډ پیج وي، او 15 سیکنډ نه بعد تاسو نیکسټ کلیک کوئ. نو دا مثال دې مطلب دا چې لکه دا تعلیم تاسو حاصل کړئ. دی خو خپله دا وي چې لکه دا تاسو پړاو کوئ او زده یې کوئ، نو که چا سره ټایم وي زده کوي یې نه هم دی که ډېرې ښې ښې خبرې دي. صحیح ده. دقسې نمبر په نمبر به دا تاسو کوئ. او دا ډېر پیجونه دي، زه تاسو ته ټول نه ښیم، که ټول پیجونه تاسو ته زه دې کې کور کوم نو بیا به ډېر زیات ټایم ضایع شي. خو تاسو ته زه غټ غټ دا ښیم، بیا چې تاسو هغه پوره کړئ بیا به تاسو ته یو قسم کوېسچن پیپر راشي. دا ګوره تاسو نه اوس تپوسونه کوي چې تا کوم پیجونه پړاو کړل هغې کې دا سوالونه وو، بره سوال لیکلی چې یاره که جا چلی شو نو ته به څه کوې، دې کې به یو ټیک کوې ورته، بیا بل دا 10 سوالونه دي. دا ته دا جواب ورکړې، په توک ورکړې، که غلط هم ورکړې نو دوباره یې ورکړې، بیا په توک ورکړې، غلط هم ورکړې دوباره یې ورکړې، بس یو ځل به پاس شي. چې 10 کې تاسو 15 هم پاس کړئ نو بس پاس یې. صحیح ده. دا په ګوره ما هم په دې کې په توکل باندې ورکړلو، دې سوالونو تپوس کې زه وله یو کلیک کوم چې دا جواب دی، دې دا جواب دی. اوس دې څه وي ویو ریزلټ، دا د ریزلټ هم ښیي. که ته وایې چې یاره ما نه سوال نه ګوره دا چې کوم د شین نشان دی دا ما صحیح کړي، کوم د سور دی ما غلط کړي دي، خو زیات تر پکې ما صحیح کړلو نو بس زه پاس شوم په دې کې. صحیح ده. دغه طریقې کار دی، بس دا سمپل ساده کار دی. بیا انلاک او نیکسټ ماډول دغه چې ووایي نو تاسو ته بیا نور دغسې تعلیم را شروع شي. سټارټ نو دې باندې به کلیک کړئ. دې طریقې سره به تاسو دا ټول دغه نمبر په نمبر ووښیو، دا چې تاسو پوره کړئ نه بعد به تاسو بیا مای سرټیفیکیټ دې ځای ته به تاسو ته راشي. سنټر کې بیا لیکلي جنریټ سرټیفیکیټ، دا به ووایي چې دا ووایي دې تاسو ته بیا وایي چې یاره څنګه تاسو تعلیم صحیح حاصل کړو، پوه شوئ پرې. دلته به سټیسفاید دې باندې به کلیک کړئ چې بالکل زه پرې پوه شوم. چې دغه باندې به کلیک کړئ نو اوسو جنریټ سرټیفیکیټ دا به ووایي تاسو نه بیا یو ځل تپوس کوي چې ستا دا نوم او پلار نوم او تاریخ پیدایش دا هر څه صحیح دي، ځکه دا دې سرټیفیکیټ کې تاله راولي که نه. نو که صحیح نو اوکې باندې به کلیک کړئ او ګوره سرټیفیکیټ به اوس تاسو ته په سکرین باندې شو شي. علاوه به ووهئ، دا ګوره سرټیفیکیټ زموږ تیار شو. دې باندې به کلیک کړئ، دې ته وګوره دا هغه سرټیفیکیټ دی کوم چې ستاسو نه دغه والا غواړي چې یاره دا د بارمل لپاره خامخا ګوره دا په موبایل کې دننه تیار شي. او دې نه بیا تو فوټوسټیټ هم وباسلی شي، او که چاته څوک وي وټساپ کې راولېږم راغلی دې کې ستاسو نوم او پلار نوم او تاریخ پیدایش او د